أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين سورة القصص لفظی ترجمہ آغا شویدہ خلاصہ مویل شویدہ بسم اللہ پر تفسیر کی لگی تفسیر سراج المنیر بسم اللہ پنم دا غلا الذي اختص بالکبریاء والعظمام خاص تپاغ پورے کبریاء و عظمت فالبس خدامه من ملاب حیبته ناغستور دی خپل خادمان و خپل بندگانو تا خوشبو د خپل هیبت الرحمن رحمان دې داسې ذات الذي عم بنعمت البيان عام کړه دې په خپل نعمت د بیان تر دې چې حتی اهل الكفران کافرانو ته هم بیان کړه دې انبیاء لګلې دي وحي لګلې ده الرحیم رحیم دې الذي خص بنعمت ما بعد البعث اهل الايمان خاص کړي دی پس د نبوت دلې ګلنا ایمان والا په خپل یو نعمت سره نبوت نه پس په مؤمنانو باندې خاص رحم کوي تفسیر سراج المنیر نظم الدرر ابیات درر المنظومات توجیه الناظرین دې ټولو دالی غلي اصل کې دا سراج المنیر دی غلي نور داغه ناقلین دي طاسین میم تلک آیات الكتاب المبین دا آیت ندی دا کتاب المبین وضاحت کا ان کی طاسین میم حروف مقطعات تھی اعجاز القرآن دا پردہ پیش کی پوش پوری شی دل تناول باب بوی چوالی سایتا پورے خلاصہ ویدے شو اول اعجاز القرآن دے پدے کہ بیا ترغیب دے قرآن تا بیا داور دا صورت موسیٰ علیہ السلام واقعی و پیش کی اجمالاً چپائے کے پا بنی اسرائیل باندې پنځه انعامات هغه شوي د هغې ذکر وي د فرعونیانو د شپږو ظلمونو ذکر وي بیا د موسی علیه السلام واقع پنځه مقامات تقسیم ده دا د باب مختصر خلاصه دوباره طاسین میم ابو سعید فاریابینا نقل کی سمرقندی طا قال هو طاهر کما یحله والسین سامع لما وصفوه والمیم ماجد حين سألوه بہر کے دا اجتہادی خبری دی دا تفسیر هغه مخکې نه مونږ ویل چې نه کیږي سو ګوي چې طوا اقسم الله بطالوت ان الله قسم کړی دی په طالوت باندې سین کے قسم کړي په سليمان باندې میم کې قسم کړي دی الله په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا ټول به سند به بنیاد خبرې دي هلکه وایي مونږ صلی الله علیه وسلم کې دا پوښي د دې دا مانم کول غلط دي چې الله علم نه په مان دي حروفو باید تفاسیر دا لري دا وتا خلک پوښي دا دې مان ده بس څنګه راغلي دغه څه وایا منقول دې کې توقیف سے توقف به اختیار ہے بس مونږ د دې مان نه راځي مقصد سو نماتا استاد مقصد ہوئی چې اعجاز القرآن قرآن معجز کتاب دے مقابلہ سوک نشو کولے تلک آیات الكتاب المبین تلک دا آیات الكتاب آیتون دی دا کتاب المبین وضاحت کا ان کی دستا مخید جبرات دی دا کتاب آیتون دی سنگ کتاب دی جی المبین وضاحت کا ان کے دے ترغیب دی قرآن تا تلک هذه آیات الكتاب الذي انزلته الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبری لکھی امام طبری وی تلک آیات مانا دا آیات دا کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعتا ترا لگلی دی تلک آیات امام رازی وی اشارت الى آیات سورہ دی سورت آیتون تو اشارہ دا تلک امام قرطبی فی موضع رفع بمعنی هذه په حالت رفع کې دی په معنا د هذه دی لیکن بل ترکیب هم شته دی او زه ترکیبونه نو کم زیات تر بس اجتناب کو زموږ درس کې عوام ناس زیات نو قرطبی بل ترکیب بل طریقې دی غال ته بیا وګوره
تلک فی موضع رفع بمعنی هذه تلک په معنا د هذه دلته لکه تلک بتاسوی نه هو کې اشاره د بعید ده نو بعد همهتن په بعد دلالت نه کوي کله کله په معنا د هذه راځي مونږ حواله پیش کړه قرطبی لیکلي دي بمعنی هذه آیات الكتاب دا ته چتلولې دا چې وې دا ګوره آیاتونه دي د آیاتونه دي الکتاب المبین د کتاب وضاحت کوونکی رڼا والا واضحام الکتاب بمعنی سمرقندی وی القرآن قرآن مراد ده نو قرآن آیاتونه دي المبین وهو مبین للاحکام تبین کوونکی دی واضح کوونکی دی احکام علام مبین دی امام طبری وی معنی دادا مبین پدې معنی انه من عند الله جدا د الله طرف نه دی پیغمبر دا قرآن دا الله طرف نه دی تا د ځان نه جوړ کړي استاد تو خبر دا قرآن نه دی بلکې دا د الله طرف نه دی المبین انه من عند الله امام طبری معنی دی مبین دی پس خبره کې مبین دی انه من عند الله امام قرطبی دم طبری نقل کړی دی او داغه د مختلف تابعین او اقوال یو ځای کړی دی یو خبره ته جوړ کړی ده المبین برکته وخيره قتاده نقل دی المبین برکته وخيره خکار دے برکت دے او خیر دے قرآن برکتی کتاب دے والمبین الحق من الباطل قرطبی وضاحت کا ان کے دے خکار کی حق دا باطلنا والحلال من الحرام و حلال برید حرامنا حق جدا کی دا باطلنا باین کی ہے بیلی ہے باین کنا طلاق باین دے ہوگا نا نبی علی حق دا باطلنا حلال بیلی دا حرامنا خواہ مبین بیان کی تفصیل کی دا انبیاء و دا واقعاتو اور دا نبوت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی رنا چیم لازم ویلی شی بانا شیو آبانا اتضحا کہتا چی اسیز واضح شی دوارا مانی دی بیلون کے واضح کون کے خواہ الکتاب المبین امام رازی لکی چی مراد دا دے نسی دی اگر یا ہو لوح محفوظ دے یا آغا کتاب مراد دے چا اللہ وعدہ کڑوا با محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې نازل دلین قرآن مراد دے دا خبر اخکارا کلا چا دا آیتون دی داغی صورت چا آیتون دی داغی کتاب و داغی قرآن آیتون دی کنام مبین دے زکا جا پدے کہ حلال حرام بین دے لئنہو بین فیہ الحلال والحرام یا او لئنہو بین بفصاحته انہو من کلام اللہ دون کلام العباد اگر بخپل فصاحت سره خبره واضح کړه چې دا الله کلام دی د بندگانو کلام نه دی یا دې خبره د مخکنو درستانو خلکو واضح بیانې تاریخ بیانې لکه تاریخ کې موږ تاریخ شروع شي د فرعون او د حامان یا لانه یبین کیفیت التخلص عن شبهات اهل الضلال د واضح کی شبہات دا گمراہ خلق و اخکار کی دا غین اخلاصی خلق لور کی اینا بند بیغم کی واضح کی کیفیت دا اخلاص ولو دا شبہات دا اہل الضلالنا لفظی معنی دا غیر ابن کثیروی معنی دا دا الکتاب المبین الواضح الجلی الکاشف عن حقائق الامور واضح دے اخکار دے الجلی روخانہ دے کاشف دے پردل دے کون کے دے دا حقائقنا پردہ لرے کون کی دا سی مبین دے الواضح الجلیل کاشف عن حقائق الامور وعلم ما قد كان وما هو كائن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نتلو عليك مولولو بتا باندے بیانو منتاتا من نبأ موسیٰ بعض حالات دا موسیٰ علیہ السلام و فرعون و دا فرعون بالحق ٹک ٹکم لقوم یومنون دا قوم دا فیدے دا پارا چی ایمان لریم موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون دا سرگزشت بیانولو اصل مقصد صدے لقوم یومنون دیکھ بیانی کیا فیدہ باور کی ایمان والا ہوتا دعوت صورت پدے آیت کے بیانی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام دا پارا تسلی دا
چې تکبر او د مال ډیرواله او مرتبه دا څوک د عذاب نه نشي بچ کوله. فرعون تکبر کو صالح شو، کمال ډیر شه نسو شو، کلوې مرتبه والا او سره حامان یا نور نسو شو، عذاب پرانه پسو. حق پرست باندې او مصائب راضی تکالیف برازی، بیا الله دې له کامیابی ورکوي. لکه بنی اسرائیل باندې تکالیف را الله بیا اخلاص کړ کنا نستاب مرګور په تکالیف را دي مکه کې. دا سوچ د فرعون کردار کوي، د حامان کردار کی دی و شکست خوری. ندلو علیکا نقرأ علیکا تو بریوی منگلولو تاتا بیانو تاتا ونقصو فی هذا القرآن تو بریوی مانا تاتا منگ بیانو تاتا پدے قرآن کے. امام قرطبی و امام رازی لکی یقرأ علیکا لولی تاتا جبریلو بیامرنا جبریل زمان پاو کم باندے. امام رازی لکی علی لسان جبرائیل علی لسان جبریل علیہ السلام پجبد جبریل تاتلولو ذکر چی آغا واللستلو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیایات کرو. امام رازی لئنہو کان یتلو علی محمد حتی یحفظہو منگ تاتلولو سنگے لولوا جبریل پر ذریعہ لستلی شکنا. من نبئن من خبرن امام تو بری مانا دا باز خبر من نبئن قرطبی معنی کی من خبرهما دے دوالو دا خبر نہ دے دو واقعاتنا من تبعیض دا بارا دے بعض بیانو تا تا واقعات. ندلو علیک بعد خبرهما امام قرطبی بھی امام رازیم نغویری تنبتو بالدهن مثال بیا پیش کرے دے رسول منون شلم آیت تنبتو بالدهن مع الدهن التم د تبعیض د پاره دی دلتم د تبعیض د پاره دی. لولو تا ته بعض واقعات ټول د مصر تاریخ نه بیانوم نه د هغه دربار د یو سړی چې دی کې دا داسې کورسې پکې او دا پکې د وبوزه او دا پکې د لامبلو دا دومره تفصیل نه من نه به بس بعضې اهم پوینټونه. قرآن خو تاریخ نه بیانېږي نه، تاریخ ځان له انداز دی، د واعظ نصیحت ځان له انداز دی. خدچا بیانو موسیٰ و فرعون دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون یعنی من خبر موسیٰ علیہ السلام دا بتا تا منگ بیانو. قرطبی دے دا لگ مخی لکری دی چونکہ دے سر متعلق و نمادل تا ذکر کری آغوی ذکر کرے دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون و دا قارون دا مشرکان و دا قریش و خلاف پیش کرے دا اغیتے دا آئینہ خولے دا پدے کشی دا او گو رکا نا پدې کې سم مقصد او خدا خبره او تخکارا کړی دا چې وبینا ان قرابه قارون من موسی لم تنفعه ما کفره. قارون سره د دې چې د موسی علی السلام رشتہ دارو لیکن بیا مولا رشته فایده ور نکړه. دغه شان چې قریش اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان دي لیکن فایده نه ور کوي کله چې کافر دي. فرعون تکبر او تجبر کو مثال کې ا دې د وجه نه کفرم کو نبی احسان جام شو ندا قریش چې دین دی اوس فرعون او د قارون کردار نباوی هغه کردار ادا کوي کنه دی خپل انجام ویني. بیانو مونږ ته دا واقعه د موسی او د فرعون بالحق بالصدق سمرقندی وی. امام رازی بالحق محقین ته بیانو ټیک ټیکو صحیح واقعه ته کو. امام قرطبی اے بالصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب واقعہ تکو سید تکو پے کے با شک نہیں پے کے با دروغ نہیں. دا بالکل دا سے آیت ہے لکہ سنگ سورۃ یوسف کیو نحنو نقص علیک احسن القصص نقص ددوی نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون تا تمنگ بیانو چاغي باندې ستیر شو دا سے بیانو ابن کثیر وی کانک تشاهد وکانک حاضر تبے گویا پستر کو باندھی وینے گویا کتا ال تک موجود دا سے بہتر بیان کو لقوم یؤمنون دا قوم دا بارا چی ایمان دری تا تے بیانو فیدہ آگئی کسانو تو ہم دا چی ایمان دری دا سے جملہ پاک داخل ہے کہ نبی آبا دا آیت دوار ٹکرو کی رب اترائشی تا تے بیانو لقوم یؤمنون سر چی سنگا عربی جبا دا مونگ جبا خونا دا کنا ذکر مونگ دا باز دینو کے اشکال لجی لقوم یصدقون بهذا الكتاب امام طبری بدای قوم دا پارے بیانو چی دا کتاب بنی دا قرآن منی کنا تاتے بیانوم آگئی منی تصدیق دے گی.
هغه چې دا واقع اوري نو څه فایده وشي وتطمئن نفوسهم زړونه به مطمئن شي نفسونه ځکه زمونږ طریقه دا امام طبری لیکي چې څوک د پیغمبر خلاف کوي پیغمبر خلاف کوي کنه او دوستانه کې د مشرکانو سره نمنګ باغی سره هغه سکو چې موږ د موسی عليه السلام هغه مخالفینو سره کړو او چا چې ایمان راوړو په هغه باندې دوستانه کړو هغه سره نمنګ هغه باندې ناماتو کو لغه بستا په مرګورو باندې کو نمنګ به دې هغه په شان تبا کو او نجات به ورکو هغه چې څنګه هغه نجات ورکړو لقوم یؤمنون سمرقندیم لکی یصدقون محمدن صلی الله علیه وسلم بهذه الايه چاغي خبره منی د محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق کوي او د دې خبره باندې هغه یقیني چې دا قران د الله طرف نه دی اسه قران ټول خلکو د لپاره هدایت دی لیکن مؤمنانو مننه فائدې هغه ته د دې مثال اک هدل للمتقین او هدل للناس هغه کې چې کوم تفسیر مونږ کو ناغدل تم نه چې هدایت ټول خلکو د لپاره دی نن په کافر مسلمانېږي لیکن فائدہ دین سو کا غستی شی ایمانی او علمی ابته مؤمن اخلي لکه چې هغه منی کافر وته نه کله د میګوري سج روبا سي کله وته تاریخ روبا سي هغه په ایمان نه لري کنه امام قرطبی یصدقون بالقران ويعلمون انه من عند الله چغی تصدیق د قران او غی ته پدې د الله طرف نه ده نو څوک چې ایمان نه لري څوک چې منی نه هو دا اعتقاد نه لري چې قران په حق دی کنه هغه خو منی نه سرنا هغه د پاره زکه په دې کې څه فائدہ نشته ځکه ویل قوم یؤمنون لقوم کافرون لقوم یؤمنون امام رازی او دو توجیهات بیانې دي ځکه دو نقطې یو خو هغه چې ما وی جدا هدل للمتقین په شان ته دی کنه ته امام رازی لیکلی وانتفعوا فهو كقول هدى للمتقين دویم دا يحتمل دی دا احتمال پکې دی انه تعالی علم ان صلاح فی تلاوته هو ایمانهم چې الله ته پته وا چې دې بهتري او صلاحیت دې په تلاوت کې دی او دې ایمان وړل چې څوک دالول نه ایمان وړي وتكون ارادته لمن لا يؤمن كالتبع ناغه په تبعا ذکر کړ چې لولي خامخا به بیا مني اصل نقطه دا هدل للمتقین ولدا ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين لاره صفاق لكنا واقعتا ان فرعون يقينا فرعون علا في الارض لوی کړه په مکه مصر کې وجعل اهلها جوړ کړو سیدون کې د مصر او شیعان ډلې فرقه سبه کول یستضعفو کمزوري کوله طائفه منهم یو ډله داغینا څنګه کمزوري کوله یذبحوا ابناهم علالول به ذبح کول به بچی داغي زامن داغي کمړلې چې کمزور کړو ويستحيي نساءهم حیا بغستا داغي د خزو هغه مې چې کمزوري کړو انه كان من المفسدين یقین و دا فرعون د فساد کوونکو نام دوا کې پیش کولو نمخ کې خلاصه پیش کی دوا کې هم د آیت کې د فرعون شپږ ظلمونه ذکر دي یو يرحمك الله علا في الارض وجعل اهلها شيعا دویم يستضعف طائفة منهم درهم يذبح ابناءهم سلورهم ويستحيي نساءهم پنځم كان من المفسدين شپږم دا بدیدا شماري او غټ مفسرین نا غزاړه غلي کی کنه يستضعف طائفة منهم دا بقایا آیت تفسیر دی وای ډلې ډلې کړي وي نبی اسکول او سوداغي وضاحت ویږي ها راضی تفسیر کی راضی نشله پوائنٹ باندې مس کی تاسو نه ان فرعون یقینا فرعون امام رازی وی قرئ فرعون بضم الفاء وكسرها والكسر احسن دا د فی پیغ سره ویلی شو د فی زیر سره ویلی فرعون او فرعون
خو احسن پدې کې د فی زیر سره ده لکه القسطاس المستقیم چې ویلی شي کنه هغه القسطاس المستقیم او القسطاس دوه سره ویلی شي لیکن احسن کسره سره ده زیر سره ده فرعون چې علا فی الارض ځان لوی کړو لوی نو ځان په زور باندې لوی کړو په مصر کې ربوبیت او الوهیت داوی نه وکړ توبری لکی ان فرعون تجبر فی ارض مصر وتکبر فرعون جبر کړو ځان اوچت کړو تجبر فی ارض مصر وتکبر او تکبر کړو ځان لوی کړو په خلکو باندې ځان اوچت کړو کسانې کتلو غلامانې کتلو دغه پوره ادارې کنه وعلى اهلها وقهرهم په خلکو باندې ځان بر کړو په مرتبه کې په عزت کې په خوراک کا کې پوټک بیٹک کې خلک کمزورې کړو تر دې چې خلکو داغه د عبودیت داغه د خدای توب اقرار وکړو داسې خلک کمزورې کړو دومره خلک داسې حد او رسول چې خلکو ته ربوي هغه اقرار وکړو د بندګي د دومره جبر او ظلم راغستو چې شاه ما د بسجده شه نه پرې خودل سمرقندی وی علا فی الارض استکبر وتعظم عن الايمان تکبر کړو ځان لوی ګڼو د ایمان نه وروړو د موسی علیہ السلام مخالفت کړو د مصر کې ایجپت کې طغى وتجبر ابن جوزی سرکشی کړو وا فی ارض مصر امام رازم لغوی استکبر وتجبر وتعظم وبغى بغاوت کړو د الله نه نو مراد د دې نظر قوت الملک وعلو فی الارض علا فی الارض سمانه شو قوت الملک والعلو فی الارض حکومت مضبوط او پاورفل ازمکه کې مقام او مرتبه اوچته وا حکومت ډېر تاریخي او مضبوط یونان والا بم وی چې مصر والا زمونږه 20000 سال زیات ترقی یافته دي مخکې دي یونان والا پیس کې نه دي اډیر رستي خلک دي اباد شي ډېر رستي عمل کوم داغه ورستو دي داغه نور خلکو لیکل وجعل اهلها شيعا وجعل کلیو دی فرعون اهلها اوسیدون کې باشندگان د مصر پالیسی دقیقه یو د ملک اندرونی پالیسی یو خارجه پالیسی نه دنه پالیسی سوا کلیو اوسیدون کې دغه ملک شیعان ډلې ډلې اهلها اهل مصر اهل مصر د کلیو شیعان فرقان ډلې ډلې شیعان الفرق شیعه ډلې دا هغه شیعه نه کوم چې د سیدنا علی رضی الله عنه په زمانه کې پیدا شو ها زمونږ نوم قرآن کې هم راغلی الکه صد روغ وې مړه یا عین پسې وړه ګول ته دا غشیه کې دې کې ته کم ده فرقه مراد دي خلک ټوټه ټوټه کړو د والو د پارا آسانو والو کې آسان کړو امام رازی وی دلته تفصیل کې الله تعالی د باز هغه د مخ کې چې د تکبر کړو نه څنګه نو په دې طریقه باندې چې خلک فرقه کړو خلک ډلې ډلې کړو د دین به هغه شان کار غستدار ډلې نه څنګه چې هغه غوښتلو یو تن دغه خلاف کوی نشو کولم یو معنا ده خادمان کړو بازي فرقه جوړ کړو د خادمانو یو بګي دا خادم دی بل دا خادم دی بل دا خادم گروپ دی بل دا خادم گروپ دی دا ډلې شو ټیک شو یا د خپل خدمت د بار یا د خپل ملک د بار یا مختلف طبقه جوړ کړو وې د پمینس کې بد دشمنی ساتل خپل کې به جنگول او بلوي په حکومت کو امام رضوی او فرقا مختلفتا قد اغرى بينهم العداوه ليكونوا له اطوع دا زبردست دی لړا او حکومت کرو ها دې نه ماخوذ دی او فرقا یہ خلق ډلې ډلې کړو مختلف ډلې ډلې وي دا غي پمینس کې نفرت پیدا کړو یره جیدا پنجابی دی دا پښتون دی جنگيږي شابه فرقه جوړ کړو قانون جوړ کړو یره جیدا دا چمیار دی او دا پلان کې دی دا پلان دی پزړونو کې ولا نفرت پیدا کړو خپلو کې بجنګې دل
ادا په حکومت کو د بوله پیسې د بوله بیا روغه کوله پیسې به جیب کې اچولې کنه دا بادشاہ پالیسی وخان درونی ظالمانه پالیسی و یستضعف یستقهر سمرقندی وی کمزورې کوله مقهوره کړي وا کمزورې کړي وا طائفه منهم یودل د دینام ګوره بخا څوک به کمزوري کوي کم چې انقلابی کسان دي ښا تبه د سرمایدار به کم سړی دباوي کم سړی چې انقلاب راولي آیات ساته چې کوم رکاوټ جوړیږي د ظلمونه ختمول شي نه طائفه منهم یودل د دینام کمزور کول داسې و چې هغه ټول غلامان کړو اوس پک کارونه به د هغې نه اخیستل رستو بسې وي رستو به وي زامن به ولالول بیبیان به د هغې بې حیا کولې پرده کولې بې پردې کولې به دغه کمزوري و که نه همدا مراد د شیع نه دغه شیع څه چلې کړو دغه امام رازي لیکي ښه ای یستخدمهم ویذبح ابناهم ویستحیی نساءهم فهذا هو المراد بالشیع قوله یستضعف طائفه منهم یودل به د هغې نه کمزورې کوله تلک الطائفه بنو اسرائیل دغه ډله بني اسرائیلو دا ډله څوک بني اسرائیلو انبیا او اولادو دیږي وقتاً په وقتاً الله انبیا را لېږل وه دته پته وه چې دې کې انقلاب والا خلک پیدا کېږي دا شدید دباو ساته دباو یې که دې زما حکومت کلم ختمولی شي امام سمرقندی وی یو ډله د دینه ډله د چانه من اهل مصر د مصر والونه یو ډله وه هغه ډله د بني اسرائیل وه دا هغې ځای لکړو کمزوري کړو د په دې طریقه باندې فجعل بعضهم ينقلوا الحجاره کړي وبایه د هغې نه چې کاڼې به هغې چلول ګټان مې چلول د غرونو نه چې دا پیرامډ جوړول که نه احرام مصر دا پاپله جوړ شوي چا نه پوسته کې ایسته که نه ادي شاه جهان دی او د سیبانو چې دا بلډینګونه خېجول کنه دا چا نه خو زمونږ استاد نه پوسټ کیستی وبعضهم يعملون له عمل النجار او چا بول د لرګي کار کوم چا بول د خټي کار کوم او چا چې هیڅ کار نشه کول د بداغه نه روزانه یو روپیا جرمه غستوم سمرقندی لیکي فیضا غربت الشمس کله چې بنور ډوب شو هغه جرمانه یو روپیا پیش نکړم نلاس به ولا 60 پورې وتاړه خلاص او وی شاه په یو غستاس به لمیاشت کار کې مال به اوس خیراتی کار کې شابه هغه نور مس خیراتی وو چا که کار نه کو کنه جرمانه برا کې دروازې جی یذبح ابناهم علی الاول به ذبح کول به ابناهم بچی د دې د کمزوري کړي شی وډلې ها د خپتیانو نه د دې بنی اسرائیل سمرقندی ابناو بنی اسرائیل صغارن پالیسی خو یو دغه وجه خلک به جنگول خود یوې ډلې اجه کوم ډیره کمزوري کړي و نه هغه په دې طریقه کمزوري کړي و چې بچي به ول نسل کشي به ول کوله ها او دویمه طریقه په دې چې بیبيانو بیزتی به ول کوله دې نه پته لګي چې هغه کمزوري ځکه چې ته چاله دغه د ګوته کنه چل دته وخی او چې کمزوري بیا کښ نه کوي ها نه دا د یستضعف تفسیر دی سوچ خپلم ته قران کې سوچ کوي تفاسیر واضح کول کی همغه خپلم سوچو ها یذبح ابناهم علالول به بچی داغي پیدا کېدو سره ابنای ویلي ابن جمال د دې وجه سری هغه مخکې بیان شوی دی او صدر د امام رازي دوباره لیکلی چونکه امام رازي د خپل تفسیر نو مکمل کړی دی وفات شو نورستو چې کوم کسانو مکملو کنا ناغم وفات شنه بیا بل کس پر راغی ندی په تکرار ډیر زیات په تفسیر کې دا خبره عمدو اوله پارکیم لیکلی دی یسومونکم سوء العذاب لاندې تفسیر کولوګه کنه نه آلته وی دلته بیا غټول تفصیل کړی دی هغه وی دا درې وجولي کې زبر تیزه سره زما ځکه چې ست تفصیلونه مخکې ما ډېر زیات کړی دي اصل ټاپک نه زموږ په دې کې د حامان دی هغې له وضو کاهن چا ویلو چې ستا به دته کاهن ویلو معشوم بکیږي بني اسرائیلو کې پلان کې شپه باندې استاد حکومت په دغه د لاسه ځي په دغه کار شپه باندې 12 معشومان وی شو 12 غلاما دغه علاله ګټولو بیا مسلسل دا کار روانو بني اسرائیلو کې دبا وجل ونه پر خودل تقریبا چې 90,000 واړو ویدال کړل کنه
بهر کیف خدا قول کمزور ہے چې کاهن ته ویلو خا دې اصل نشته دی دا قول کمزور دی ته ځان سره خبره نوٹ کا خدا قول کمزور دی ځکه دا حماقت باندې دلیل دی زجاج لیکلی دی د فرعون حماقت بده کې ښکار کیږي کدا کاهن خبره صحیح شي لم يدفع القتل الکائن وان كذب فما وجه القتل نہ قتل باندې خدا غا نشي د پکې دی کنه چې کاهن ته ویلو خبره ټیک شو کنه او که غلط نه بیا درا واړه سره وجنه اعتراضونه پکې عقلی خدا خبره سنادر نه ثابت ښا یادو ساته خپل امام رازی مراد کړه واعلم ان هذا الوجه ضعيف دا کمزور ده دویم قول د سودی دی چې فرعون خوب لیدو سودیم دروژن دی چې ور راوچت شو د بیت المقدس نه پرې مصر باندې راغی نه کورونه د قبطیانو یو سیدل بنی اسرائیل پاتې شو سودی دروژن دی سنوي زده په رجالو کې د دسترس نشته امام رازی سودی دروژن دی صحیح خبر هغه د اخر کې ذکر کړي هغه دا چې ان الانبیاء الذين كانوا قبل موسی علیه السلام بشروا بمجيئه وفرعون د موسی علیه السلام نمخ کې پیغمبرانو زیر کړو چې موسی علیه السلام وانت نبی برازي او فرعون سره بداغه ټکر راځي فرعون بدادا کارونه کې هغه داخله کزادي دا مخ کې پیغمبرانو ویلو هغه راځي چې چا ویلو هغه مبصر راځي وهذا الوجه هو الاولى بالقبول امام رازی فیصله کوي دا اخري توجیه چې ما بیان کړ دا درېما چې انبیاء او مخ ویلو دا بهترین خبره ده دا قبول الغوړي نور غلطی دی ښا دا عام مولیان ټول دا وایي اپروچ خبره ده اپروچ امام رازی ارزه ملاوی کې چې څوک هم ګوري کنه مونږ خو کور کنه جوړ کړو چې دې نه ګوري مونږ څوک هم خلک خو ټیسټا پاس نه دباویږي کنه ټیسټا پاس درس مونږ هم کو هم سره سورسز نشته چې دې کې اوس پوسټر ولګو شو شاور کو کنه هلکو سره سورسز دی خو علم نشته ويستحيي نساءهم فرعون بدویم کار سکو بے پردے کول بے حیا بے غستا ندی بنی اسرائیل د بیبیانو نام یستخدم نساءهم دغه د خذونه به خدمتونه غستل سمرقندی دا معنا خو په اصل کې دا استحیا نه دی وی دا به ژوند پر خو دی دا خپل مزدوري دا پارا د خپل اوس په کور زلو کارون نه پارا الکان به ولا اولول او د بیبیانو حیا به ولا غستا دلته کې امام رازی غږ نه کړي خو چې کوم معنا ماته یاد ده یفتش فروجهم هل بها ام بها ولد ام لا هغه صحیح تفسیر دی داغی د فروج تفتیش په کو قتل به چایا معشوم شتا کنيشتا نه دالګه حیا ده بس کې نور سکه نور پاده سے شوشت نه پایا کې زباد نه شون دا چل به کوه انه کان من المفسدين یقینو دا فرعون فسادیانو نو شیخ رحم الله به فرمایل ګوره د فساد تفسیر دام نه ها یو بقره کې تایید دي کنه چې فسادیان څوک دي عدل ته کې فسادی څوک دي دا د فساد تفسیر کې باغم د آیت وي دا د فسادیان نه دي اسه به سما شومان وجل معشوم وجل خلق پر کې کول خلق جنگول دا چل بابر هم کړو ها دا پنجابي او د پښتون جنگ دا بابر شروع کړو دی بنیاد هغه یې خو بیا د شیعه سنی دا جنگونه بنیاد بیا انګريز یې خله دی پاکو هند کې اینا مخ کیو خودم رنو نو مزور نو دا کتابونه وګوره کنه دا دی یې خله بیا روستو په سبزو باندې تندر را پرې وته دی غریبانان دا بے دخل لګا نه ادینا خپل لغیر شو سړی توپ د دین نو وته نه پدی بس بیا کسان تحریک را بره شو دا کرش کړل لوی درمن تاریخ ته نو دا فرعون د فسادیانو نو فسادیو امام طبری کی فساد دیکھو پزمکه کې دا چې نه حق قتل نه کول هغه خلک غلامان کو دا هغه چانه بیګار غسته چې هغه د بیګار د پاره پیدا نو پزمکه کې جبر کو مصر کې مشروطي خرصولا ګور ځانته خلکو ته وی چې زما عبادت کوي خلک خپل عبادت ترا بلل یو دا فساد دغه وها سمرقندی لیکي او نورم لیکي چې قتل کو عمل او ګناونه کول معاصی کول امام رازی بھی پتہ لگی دینا یدل علی ان ذلک القتل ما حصل منه الا الفساد
چې د قتل کو د خو چې زب خپل حکومت بچ کوم ولیکن هغه سره فساد هغه سره پیدا شو او دا قتل سره د الله قضا د فن شو د انبیاء بلا بچی دي ظالم وجل ولی یره چې د سرمایدارانه نظام ختم نشي د حکومت ختم نشي فرعون څه چلو کو بلا د انبیاء بچی اعلان کړو نه کوي خلک کوي یو کیلینګ هاوس ته وی کوارټ کې اوس ختم شوی دی زړه خبره ده دا چې کوم علما به دغه شول انګريز په پای کې دنه وشتل بیا بار ته نه څه غټه چپړې کم چې دغه دکان مخه ده ښکته دی غاړه به سړی وردن نه کا بس به وشتو دیکه به بیا اکثر انګريز خو ډېر علما توپ وته تړلیو تصویران نشته باقاعده په خپل تصویران اغوستي او به تړل دا او به وشتل په توپه ګولا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ذكر فرعون سكولو والله سكولو ونريد من دا غختل ګور فرعون خدا غختل خماس غختل الله من دا غختل ان نمن چې من احسانو على الذين بايك سانو استضعفوا في الأرض چې کمزوري کړي شو پس مکه د مصر کې فرعون دباول الله ما برکول دا بادشاہ نه غدا جوړول ملنګ او دا غدا نه بادشاہ جوړول دا قوم او عروج او زوال دا چابي دا اختیار الله سره ده کله ډیر سو کې نه کیږي ناسودی خشه نه ده خپل د زړه اصلاح وکوخه موږ به بل رسته کولو کوشش چاره هم نکو ډیر غټ نقصان ده دا ستامخه د قران نسویا مونږ دا وختل چې مونږ احسان کو باغ چا چې فرعون چې دباول دغه حکومت دباول دغه فوج دباول دغه پالیسی هغه دباول خو لیکن آسمانی پالیسی خدای خلاف وکنه مونږ دغه وختل ونجعلهم مونږ دا وختل چې جوړ کو مونږ غیامتن مشران د دین او د دنیا وګوره او غلامان کول الله وی ماته بادشاہان جوړول مشران کول ما د مشران کول دغه ختمول بچي ولتاس ناس کول ونجعلهم الوارثين امون دلدي وارثان جوړول زمکه ولا پوریږي د وارث په اهمیت ښه هغه ختمول کنا خزي او بچي ولتاس ناس کولو خو لیکن مونږ ته وارثان جوړول دا ګور ټک پټک د مخ آیت جواب دی ها ما ہوتا استا پمانه کې حل کو سب خپل فهمم کو سوچ وکاو کنه قرآن کې زویم دلته کې عنوان د عروج او زوال کا قانون الہی تعز من تشاء وتذل من تشاء آغا تا تخیف بل انداز کے شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنانا دا عنوان زما پنیز دے تدبر لکی بنی اسرائیل کو پیشوائی دینے کا خدائی فیصلہ زیم آسمانی و الہی فیصلہ الفاظ صحیح استعمال بکاری آسان الکلام لکی پدی آیت کے بنی اسرائیل باندې د کړه شو نعمتونو ذکر کی دوه انعامات غوی ذکر کی ضعف کم دوه نه پس طاقت ورکول مشران جوړول غلامی ول خدمول ونريد دا عطف ته مخکې پیستضعف طائفه منهم باندې هغه یو ډله چې هغه کمزور کول هغه کمزور کول نه موږ دا وصل دا ډلې بارکه څوک داسي وي اده چې فرقه جوړ کړي خلک جنگول هغه یو پارټي په ګډه کمزورې کړو نه الله ما دغه بارکه وختل اردنا ان نمن بالنجات سمرقندی وی مونږ دا وختل چې مونږه احسان کو پاغي باندې د نجات خلاصول مې د فرعون د غلامینا فرعون او دغه پالیسی مې لکرش کاوله بالکل ان نمن چې مونږه ان تفضل علیهم بیزاوی وی چې مونږ فضل کو پاغي باندې په بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل باندې وهم بنو اسرائیل استضعفوا فی الارض وهم بنو اسرائیل چمونږ احسانو کو بنی اسرائیل باندې څنګه بیزاوی به انقاذهم من باسه چې داغه د عذاب او غلامین موږ خلاص کو دل بیا ډېر تفسیر هغه ابن کثیر کړی وکانو فی ذلک الوقت خيار اهل زمانهم او دا بنی اسرائیل په دغه زمانه کې بهترین خلق او سره د دې پدی باندې ظالم او سرکشه سړی الله مسلط کړو پدی باندې سپک او خسیس کارونه کول خام ذلیل کارونه او شپه ورځ دی په بیګار کې اخته کړو شپه ورځ به دا
کار اغسطو آرام دیر بالکل نور کول بیگار امتا اغسطو سره دی بیول بچی لالول بیگار امتا اغسطو سپک کارونی پکولو سره دی بیول خضو حیا اغسطام چاگا لک پیدا نہیں چی زما حکومت دا غدرہ سے لڑشی ہم دا دے کارون دلہ سے دا پیرون حکومت لاڑو پخپل لاز اخپل حکومت اللہ بھی منگو اختل چی منگو کو سنگا سڑی پیدا کو دا غپا کور کے لوے کو لکے پیدا کو اگر خبر دے دے کے دا چی ما تاستو مخ کے انبیاء ویلو غیب نے کسیر دل دلی گلی خواہ مخ کے انبیاء ویلو چا ویلو وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل قبطیانو دا خبر دا بني إسرائيل نو ردلو اغیبا دا خبر با خپل درسونو کې کولا چې ابراهيم عليه السلام به چې کله هغه مصر تراغلو مصر تراغل دا است بیا دي سارا بیبي چې سره وانه هغه د مصر بادشاہ او تلاش کړو الله چې او چی وو هغه مصر بادشاہ ها بیا ولغه هاجر ورغله هاجره هغه د مصر بادشاہ ها داغه الله پاک سارا بیبي بچ کړو نه ابراهيم عليه السلام له زیر ورغلو چې الله بستا اولاد کې داس یو سړی پیدا کی چې داغه د لاس نه بعد مصر د حاکم حکومت بزی دا هغه وخت خبره شوی وها ابن کثیر دلته د لیکلی دا نامنګ اوریدل او استادانو نه خو دا زه نو معلوم راته دا ابن کثیر لیکلی نقیبتیان غیبه دا خبره فرعون هغه ته رسول او خپل هم دا اوریدل وکنه نه پدې وجه فرعون دغه پالیسی اختیار کړي وها زما مشری خدمی کی راشه داخله اومګه نه الله چې سکی هسو شو کم زید الله پاک سړی بہت د پکور کې د پالنګ کې د پلا سلوي کو کیږي هغه چې الله وړي ښا ونجعلهم حكم غدا خلق ائمه مشرانهم امامان تی جوړ کو قادتن فی الخير قائدین او لیډران تی جوړ کو د خیر د کار داد چې ذلیلان کړي الله یې مالی لیډران کولم لیډر تنه جوړه هغه د بر نه جوړيږي امام رازی متقدمین فی الدنیا والدین مخکی به د خلق نو مخک رواني په دنیا کې دا خبره چې پښتانو ګوري ناغي چې مونږ بني اسرائیل او کنا غاډه وړه وای ونجعلهم الوارثین مونږ جوړ کو داغي وارثان تسنګ جوړ کو امام توبری ونجعلهم وراث آل فرعون د فرعونانو نه چدا مالو جیداد بادی کنا دی بداغي وارثان کو داغي د هلاکت نفس او د غر کې دو نفس بلا هر سدي د پاتې کیږي ښا داغه چې کوم اختیارات دي او کم دربارونه دي او کم چې سدي بزا بل تپتی ته پاتې شي الله یې موږ ځو وختن دا کورونه مورونه او دا بیا وشوخه وتمت کلمت ربک الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا دا غایت داغي دلیل دی حواله لبیا روبه هغه الله وکړل ګور تاسو کو خیال کړی دی آیتونه کې سړي تاسو تمامه خلاصہ الله پیش کړي نو خلاصې ته وګوره کنه تاسو هم سبقونو خلاصې لیکي په اردو کې هغه د قران نه ذکر ها دا دی باندې مقابلان نه دا ټول د عربو نه دیار څه ذکر دي عربو تسبق ګوري سیندان د دې قائل دی په خپل انګريزانو چې دا مونږ سره د عربو نه ذکر دي اله د پرتګ د غوسو چلنا ورته انګريزانو د داسې بغدادي بغیر دي نو دا وعده پوره شو وتمت کلمت ربک الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا خلاصه روانه ده ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم او دا چې مونږه غیله طاقت ورکو او د عطف ته مخکې باندې کنه ونريد ان نمكن لهم او مونږ دا غوښتل چې مونږ دغه کمزورې طبقه لا طاقت ورکو فلار دی پزمکه کې ونوریا فرعون و هامان او دا چې اوخه مونږ فرعون او هامان تام وجنودهما او دا غید والله کرو تا منهم د دې کمزورې طبقه بني اسرائیل طرفا ما كانوا يحذرون اغه سجدي ته يرکولا دې چې سن یریدل کنا نه الله وی هغه بکیږي ها هغه بکیږي بنی اسرائیل دا اقتدار ور کولو الہی و اسمانی فیصلہ الله وی ما دی لمشری ور کولا فرعون هو غلامه دراخ کلی وجدا و غلامان چې زمونږه
दे आयत के दो इनामात वनुमक्किन लहुम फिल अर्द वनुरिय फ़िरऔन वनुमक्किन जाना जुमला वनुरिय जानला वनुमक्किन लहुम फिल अर्द दगा दो इनामात शुगा ना वनुमक्किन वनुरिया असना چې دا غیره واغه بکیږي ونمکن لهم فی الارض امام طبری مونږ ورکو دی لازم کده شام او د مصر بنی اسرائیل اکثر شام او مصر کې ښا هغه د خوانه ګرځي را ګرځي زما په نسبت باندې دا پښتانه د خراسان اولاد دی خراسان هغه نوسیر نوح علیہ السلام دا زما تحقیق دی ونمکن لهم فی الارض مونږ دی لا مشری ورکو پزمکه کې نملکهم مونږ ملکیت وکي ورکو دی لازم کده مصر ننزلهم فی الارض سمرقندی وی مونږ دی رکو دی پزمکه د مصر کې دا رستو شي دی ښا د موسی علیہ السلام پس فوراً ندی شوی دا ذهن کې ساته دا بیا په زمانه سلیمان علیہ السلام کې شوی دی تا د همایو قرآن تاریخ بیانې خلاصه بیانې تا دا سټپ بای سټپ روان دي خدا فوراً یکدم ندی شوی دا کزمکه وا چې دی بګي وال خړ بیا رسو به دی حکومتو دا فرعون مراغنه بیانو موسی سلیمان علیہ السلام په وخت به شي نو دا بیا کرشیو ختم شو ها دا ټوټلی ختمو ما دا دوی د دغه لګ وخت یې سپیلک جون دي دا الله وای امام قرطبی وینا جعلهم مقتدرین علی الارض مونږ جوړول دي چې قادر شدي پزماکه باندې په شام او مصر او شام دا ټول مفسرین لیکلي دي ونوریا فرعون وهامان وجنودهما مونږ دا وختل ونريدو بسروخ کا او مونږ دا وختل چې او خو مونږ فرعون او حامان او دا غی لخ کرو تا هغه سيزونه چې هغه ته نه یریدل الله دا غوخول کنه د یریدل چې د ما حکومت به ختميږي د یو ماشوم د لازم ناغه ماشوم د پکور کې وی شو الله بس هغه رجت کو حامان سوکته حامان نوم دلته قران مجید اول ځل وروړي دي تفسیر ماجدی تدبر قران هغه دوه تاسو ته خلاصه پیش کوم دا څوک سره دي نو يهود او نصارا هغه دا وایي چې په مصر کې د دین هم سړی نشته دي البته په ایران کې په دین هم باندې سړی تیر شوی دي يهود او نصارا وی او دا وایي چې نعوذ بالله قران دواړو کې خلط ملت کړي دي دواړه خلط کړي دي مړه قران نعوذ بالله یو غلط شوی دی ماجدی وی چې ګوره حامان منگول شخصی نوم وګڼو حامان کو شخصی نام فرض ہی کیوں کیا جائے جس طرح اس کا عطف فرعون کے ساتھ یہاں اور آگے چل کر بھی آیا ہے اس سے تو قیاس یہی ہوتا ہے کہ جس طرح فرعون شخصی نام نہیں بلکہ شاہی لقب تھا اسی طرح حامان بھی کوئی سرکاری لقب ہی تھا سرکاری لقب دیکھا تاریخ سے تو اتنا تو بہرحال ثابت ہے کہ مصر کے ایک بہت بڑے دیوتا کا نام انگریزی تلفظ میں آمن تھا آمن ہو کا نا آگے نا حامان جوڑ شوی اس کے بڑی پجاری کے اختیارات بادشاہ سے بس کچھ ہی کم ہوتے تھے آگے جی کم غٹ پجاری ہو کا نا غٹ ملاو آگے داغے کی مخوی یودر سیب کے کٹھانے دے نا بادشاہ برابر پاور یوزر اخپل پوجے دے عجب کیا کہ اس بڑے پجاری کا سرکاری لقب عربی تلفظ میں آ کر حامان بن گیا ہو ٹھیک شو نامہ جی دیوی ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی اگر اس منہ سے نشتہ دے اگستل بغوڑی حامان کا ذکر اس طرح آیا ہے دا تلخیص تے اسے تدبر ہو آؤ کا عبارت تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت فرعون کے وزیر کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کو دبائے رکھنے کے مسئلے سے خاص دلچسپی تھی دائے ٹوپک مارو ہاں ناسنگ بعد اس پی میری ساتھی لوگ ہے نا وہ غریب بسلام ہونا کہ نوجرے کے اس پہ ساتھی لوگ دے رہا والا ورشا یا بے اٹھا کاؤ دا اس پی میں بھی ساتھی لوگ یا دے جان سے ساتھی لوگ ہاں آگے بھی اس کا ذکر فرعون کے وزیر اعظم ہی کی حیثیت سے آ رہا ہے تورات میں یہ نام نہیں آیا ہے لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوتا کتنی باتیں ہیں جن میں قرآن نے تورات کے بیانات کی تصحیح کی ہے یا ان پر اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے تورات کو تحریف شوی دے گا نا یا شاید سے اللہ باقی کی نہیں کرے بس دے قرآن کی ہوئے دلتی ہوئے
ये भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन की सरगुज़श्त में एक कीमती इजाफ़ा है जहामान किरदार होता हो। बाज़ मुस्तशरिकीन ने इस नाम को एतराज़ का हदफ बनाया है। अंग्रेज़ान मुलियान वो कहते हैं कि मिस्र में इस नाम का कोई शख्स नहीं था। इन लाल बचक्कड़ों का यह एतराज़ बिल्कुल ही अहमकाना है। क्या ये हज़रात ये दावा कर सकते हैं कि इनको फ़िरऔन और उसके तमाम वज़रा व अयान और उस आहद के तमाम अकाबिर मिस्र के नामों की फ़हरिस्त मिल गई है? तात रश्ता लिस्ट छपे के तो फ़िरऔन टूल दरबारियान ज़िक्र दें तो ऐसा खबर है नदा कुरान की मुखालफत के जुनून में इस किस्म की बातें जो ये लोग कहते हैं वो बिल्कुल ही नाकाबिल इल्तिफ़ात हैं। ये लोग पाई हुई हकीकत को गुम करने में तो बड़े माहिर हैं। उस मखता हकीकत प्रोते तो वलिदा न मने वलिदा रोके, लेकिन जब किसी चीज़ का सुराग देते हैं करे उस चीज़ मालूम की पखबला का ना तो साफ मालूम होता है कि इन्होंने टिड्डे की टांग पर हाथी का खोल चढ़ाया है। पखबला से शेद न उस मुल्क दखबे न बता पर जोड़ी दाजिद रिसर्च। यहाँ फ़ौजों का जिक्र भी आया है। फ़ौजान जिक्र शिवे फ़िरऔन फ़ौजान ददा अडर वर्गड़ो और द बनी इसराइल मसले सियासी रंग वर्गड़ो का ना दा अडर वर्गड़ो दा जमून द पर अडर गठा खतरा दा और चौकस ओ से छतम बनी इसराइल तास न सरबरनी की दबाव साथे दी दबाव दा अंग्रेज़म खलक दबाव गड़ो हाँ दो किस्म खल को बांधे यो मूला यो जागीरदार। मूलियान लबेम पैसे वर्कोले और जागीरदारान लबेम शोड़े वर्कोले लाजम का दर कोमा और दा पर खल को बाने कर रेबा न दबा फौज खलक दबाव गड़ो बिया अंग्रेज़ दा से वकल जदी मलेशिया होता हुई मलेशिया चौथा खलक हुई आगे बरतिकला पागे बाने कबाइल दबावल हाँ हदी तरीका वादा मिनहुम मिन बनी इसराइल तफसीर बेजावी लिखी बनी इसराइल उखी दी था बनी इसराइल तरफना मागसिस का नुया ज़रून चिदी दागिना यरेदल दागिना चेहरा मुंग बहालाक शु जमुन कोरना बताबाशी अक्सर कैसा नहीं मुंग राजदूत इंडियाना नो बंगाल न पगाड़ी बन सिकानो हमला उकड़ा उसे कैसा नहीं पके शाबाज गाड़े और खान ये अच्छा के वाले जड़ली मुंग बतावे चेवली पटू साल बरतू हुई जमाने भी जागीर बना पाती आते रोज़ के मोल है ना नदी यरेदल पदे बांधे जमीन बज़म के पाती जायदाद बपाती हुकूमत बरान लड़शी माड़ा मशरूर नजी है मिन ज़हाब मुल्क हम व हलाक हम अला यद मौलूदिन अदा से अल्लाह उकल खा सूतलाराब 137 आयत नोट के वक्ती चिमावेलो 137 मतवस्ते हाले रोक के का ना 137 थे वौरसनल कौम अल्लज़ीना कानू युस्तदअफ़ून मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराईल बिमा सबरू व दम्मरना मा कान यस्नउ फ़िरऔन व कौमुहु व मा कानू यारिशून दगा नोट के सूरत शुअरा 59 नोट के कज़ालिका व औरसनाहा बनी इसराईल। इब्न कसीर लिखी चगोर अल्लाह जिसे लिखलू नागवशु द फ़िरऔन पॉलिसी नाकाम शुआम अल्लाह द पकोर के आग माशूम पैदा कौम ना द कोरते और समाशुम पैदा को द पकट के ले को द पकोर के लिए को द खुराक पे को हाँ द खर्च पागबान वशवा और द गद अल्लाह सदे तबाशो बुजुर्गों माशुमान ऐलान करो कम च पैदा को अल्लाह को पैदा शा दे दे पूरे जमून तमहीद ख़त्म शहा तमहीद ताउस तमावीलू आगे नपास पर बिया अपिंज़ मुकामात शुरू कीगी कोशिश बकुछ यो बाबू आयु इंशाअल्लाह। वासीन मीम तिलका आयातुल किताब दायत नदीद कुरान अल मुबीन वजाहत का उनकी नतलु अलैका बयानु मुंगता मिन नबई मूसा बाज़ हालात मूसा अलैहिस्सलाम व फ़िरऔन द फ़िरऔन बिलहक़ टिक लिक़ौम युमिनून द कौम द पेदे द पारे बयानु ची मानदरी इन फ़िरऔन किन फ़िरऔन अला फ़िल अर्दि लुई कड़े वापा अला कद मिस्र के वजअला अहलहा द लोये तरीके दे आवा चे कड़े उसी दुन के दागे मल्क शियान डले डले ब्या ब्या खपलो की जंगोलो यस्तादिफु कमज़ोर कोले बल तरीके दावा ताइफ़तुम मिनहुम योडला ददी मिस्र वालों न चग बनी इसराइल
یذبح ابناهم العیول بچی دی بنی اسرائیل و یستحیی نساءهم او حیا به اغستا دا غید خزوم انه کان کن ودغ فرعون من المفسدین فساد کا ان کو نام ونريد الله بمن دا غختل ان من على الذين چې مونږه احسان کو باغ کسانو استضعفوا چې کمزوري کړی شو په لار دی پایلا کده مصر کې مونږ وایو چې دی مونږ پر کو مونږ دا غختل ونجعلهم مونږ دا غختل چې کو مونږ دا کمزوري خلق ائمه مشران او لیډرانو ونجعلهم الوارثين امونږ دا غختل چې کو مونږ دا بني اسرائیل وارثان ونمکن لهم امونږ دا غختل چې مونږه غیر طاقت ورکو فلار د پزمکا کې په مصر کې په نور ولا کو کې حکومت ورکو ونوریا فرعون و هامان امونږ اوخو مونږ دا غختل چې مونږ اوخو فرعون او هامان دا وجنودهم او دا غیل اخکرو تا منهم د دې بنی اسرائیل طرفا ما اغه صوت او خيو کانوا يحذرون چې دا غیت نه ير او ترخه کېدلا سبحان الله.